امام شافعي رحمت الله علیه د جاوي چې د الله په ذات ستاسو مضبوط دلیل دی دا ولي ویلا ما یو شپانه نه شپونه دي سره کې زده کړو ویل دا چې په لورو جبالو کې می سفر او په هغه خوا وختم یو شپونه ناس ډېر اهتمام سره مونږ کوو ما ورته چې شپونه د چا بندګي کوي وی دا الله ما ورته چې الله شتاوي چاو ما ورته څوک دی چې بس پته شته نه چې څوک دی خو الله شتا ډېر لوی ذات دی او ډېر طاقتور ذات دی ډېر قادر ذات دا عربي بناوت ته تعبیر داسې دی وسه حیران شم چې دا په لورو جبالو کې شړل سړی دا د الله څومره سخت تعریف کوي چې ما ورته دې څه نه معلومه کړه وی دا ما د خپلو وضو پچونه معلومه کړه ما وځي دا د توت پاڼې خوري ما ته پی را کوي په دې بل سیټ پچې وباسي زه حیران شم چې وچلې تاکې دا پلانټ چا لګولی دی چې دا توت پټي بیا پچو باندې محنت کوي پچې دې سیټ ته کوي پی دې سیټ ته کوي یا مخکې ما چینجی وکتو مچکۍ مې وکته چې هغه مچکۍ د شهد همدغه پاڼه خوري خدای چې د هغې په دې خېټې کې دا پلانټ چا لګولی دی چې د دې توت خوړو نه بعد بهترین قیمتي غذا راوباسي دوره قیمتي غذا شهد چې کائنات ورته محتاج دې پلانټ کې د چا قدرت کار فرما دی خامخا څوک ذات شته زه د ریخمو چینجي د حیران شم چې هم د توت پاڼه خوري حیران شم ورته چې د ده په بدن کې مشینري څرنګې دی پلانټ څرنګې دی نوکران څوک دي چې دا دڼادڼ دوره ریخم وولي چې دنیا د هغې قیمت ته حیران ما وی چې دلته انجینیر نشته پلاسفر نشته د دنیا د یو فن ماهر نشته ګوره ضعیف حیواناتو کې د هغو اندر یو نظام قایم دی هغه نظام د انسانیت ته دوره مقوي غذا راوځي دوره مقوي لباس راوځي دې ذات ته ویلی شي الله مسلمانانو ورونو هغه ورسره شایفي صاحب فرمایي چې ما ورنه پوښتنه وکړه چې ته دیني مدرسې نه فارغ یې چې نه زه خانداني پیر یم زما پلار زما نیکه دا ټول پیران پاتې شوي دي خلکو په شکرانو کې دا ګډې جلې ورکولې زه دا ما سره ډېر شوي ځان سره مسلمانانو ورونو قرآن پیرا انسان ته عقیده ښیي ګریجویټ به په ایمان کې شک وي خو یو شډل مسلمان په الله کې شک نشته چې علماو سره محبت وي هغه داسې الله مني لکه دی چې چېرته ورسره کېدل شوی یو سړی په لیډر ځان نه وړی په بنګله ځان نه وړی بنګله پرېږدي خو دی تخي بار ملتا بادشاهي پرېږدي خو دی جاز کې وړاوېږي طالبانو چې سنټر حمله کړې نو ډبلیو بوش جاز کې ختلی او هوا کې ګرځېده چې که نور څه واردات دي زه بچ او د قرآن خاوند ځان د الله په نام باندې لولپه کوي ښځه کونډوي او بچی یتیم کوي د هغه د عقیده دی چې د الله وجود دا ماته دومره محبوب دی چې ځان ورنه قربان بیبي ورنه قربان اهل و عیال ورنه قربان وطن ورنه قربان دا د الله ذات باندې ایمان دا ایمان اندر یو عظیم مفتی دی چې کله تا دا ایمان څه ناڅه لږ ګرم شي بیا چې تا ته یو شربت وڅښه دی چې شربت دی حلال دی که حرام उनके 10 रुपये वाखला अजी से 10 रुपये तक कारोबार है हलाल कारोबार के का हराम उनके ताती सरत का दे 10 रुपये दा को वाखला माता पे कारोबार है ता ईमान पूरा पक्का जब बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला हो जब सख वके गुलाम ته आवाज ورکړو قریب وخت مسلمان شوی هغه څه خوراک راړو ضرور خړو چالو کې ختم شو غلام طرف مخاوخ شو چې صاحب تاسو به هر وخت معنا پته کوو چې دا خوراک څه نن خو دې پته ونه کړه چې نن خو زړه صح وګه دماغ مې کار نه کوو شو یا کړه دا د څه خوراک دی دا ما د کوپر زمانه کې کهانت کړو دا یې پیسې به سړی سره پور پاتې وانه یو سره واغستې تا د باندې خوراک راړو اوف دومره عظیم انسان په خوله یې ګوتې ومنډلې کانګې نه هر سړي ته ورټۍ چېرته ورځي دوره سترګې بیا راوتې آس بهرحال ډېر تکلیف یې وکړه اخر یې غذا راوبسله ورته یې وکړې کله دمه شو نوره غذا یې وخوړه غلام ورته وایي چې حضرت ته خو ډېر وږی وې ډېر تکلیف دې وکړو کله روټۍ نه راوته بدن نه او ته مړ شوی وې دې ته به تیار وې او زه به خپل مرګ ته تیار وې او بدن کې به حرامې لقمې پاتې کېدو ته تیار وې دا ایمان ابو بکر صدیق دا کومې یونیورسټۍ نه میلاو دا کوم کالج نه میلاو دا کومې فکرۍ نه میلاو سوای دې نه چې دا قرآن ویلی او کوم قرآن چې دې ملنګانو ویلی کوم قرآن چې دغو ادارو کې ویلی شي نو قرآن پهلا انسان ته ایمان ښیي
او دویم قرآن انسان ته اخلاق ښیي. شارټ کټ بیان اخلاق څه ته وایي؟ اخلاق دې ته نه وایي چای اوس کا پاتې شه یاره ډېر اخلاقي سړی دی. دې ته اخلاق نه وایي، دا د قوم رواج دی. اخلاق اندر چند صفات دي، جناورو والا صفات، هغې ته حیواني صفات وایي. چا میټاو کې فرشتو والا صفات چړاو کې دې ته اخلاق وایي. بې صبري دا بد اخلاقي دی، صبر دا اخلاق. اسلام فرمایي چې ما مولوي صاحب سره حق دی. ما خیال وکړو چې دا سپین ږیری سړی دی وایي چې کلک دی، ته دماغ یې نه اخلي دی چې ما دی او ته سره عدالتونه کوه. دا به د سپینې ږیرې عدالت ته بیا زه به عدالت ته ځم. ماشومان دي کشران هغوی به کنځلې کوي، خدای خبر مقدمه به میاشت کې حل کېږي، کال کې به حل کېږي، بېعزتي به وشي، د دواړو به ډېرې پیسې وشي. بس مولوي صاحب ستا دی چې کله تا زړه وس کې زما د تسلیم کو به یې راکړه کنې بس خورا ما در بخلی. حدیث کې راځي من ترک المرا وهو محق، که چا جګړه پرېښوه او حقیقت دا چې دی په حکم انا زعیم ببیت فی وسط الجنه. دې اخلاقي انسان دا امام الانبیا فرمایي چې زه د جنت په منځ کې د یوې بنګړي ضمانت ورکوم، زه به تا دپاره ضامن. ادې مولوي صاحب ما ته سپکې سپورې وي، ما سوچ وکړو چې د خاصې خوله ګنده کړه، اوس به زه ورته څه وایم، خبرې یې وکړې، خپله خوله یې ګنده کړه، ما پرې به شیخ حق نه شو ورکړی. مړه الله دپاره معاف دی. ماښام ته مې دوی چې اسکیمه سره خامخا به اسکیم، مازدیګر ډېر ګرم وي، ما ته د ډېرې بدې بدې وویلې. قیامت په ورځ به علی رؤوس الخلایق ټول خلق موجود وي. الله به په ذات خود اواز وکړي چا زما باندې چې د چا قرض دی هغه راشي چې قرض درکړه. مجموعه حیرانه شي چې په الله د چا قرض دی. لا یقوم الا انسان عفا، هغه انسان به پاتې چې د الله دپاره څوک ورکوي. الله فرمایي چې د خلکو په ما قرض راغلی. اخلاقو سره د انسان مرتبه دوره اوچته شي. طارق جمیل صاحب ډېر فرمایي دامت برکاتو، هغه وایي چې مونږ په 24 ګنټو کې 15 وخته فرض دی، خو اخلاق 24 ګنټې فرض دی. او دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم فرمایي ونضع الموازین القسط، دې ځای کې فرمایي چې دا وزن وکړي چې شي درندېږي. قیامت کې به د هغه چا تله درندوي چې د چا اخلاق ټول نه وي. اخلاق و مرتبه دا عبادات نم مقدمه ده، ولی عبادات بلی علتی کی چی اخلاق دی. قولو جہاں سردار صلی اللہ علیہ وسلم افرمائل پیوی موقعی چی فیعطا برجل یوم القیامة، قیامت کے بھی یو سڑے اللہ راوڑی اعمالوہو کے جبال التحامت الراسیت دم دم تیلی تیلی کانتی لرے اعمال پیوی لاڑوی فیومرو بهم النار، اللہ بے بیان جہنم تواجی. صحابه کرام کې براو شو، الم یکم من المصلین یا رسول الله، د مونږ نه کړه مانځ کې څه کمای نه ځکه جهنم ته لاړو چې لا یصلون ويصومون، دې زوی مړي مونږم کو، دې زوی مړي روزام نیوا، ويأخذون سنة من الليل، تشبیه تهجد هم کول چې بیا لاړو جهنم ته. فاذا عرض لهم الشيء من الدنيا وصلوا عليه، چې کله به د دنیا لین راغلو دې ته بیا نه مونځ یادو، بیا دته نه اشراق یادو، بیا دته نه تهجد یادو. کتاب ورته ډېرې چې اوس دوی مړی ته خو دیندار یې، نه ما دین وظیفه ته واچو. دا مونږ د ده په زندګۍ حاوي نه و، د ده اخلاقو باندې غالب نه و، دې وجې اخلاق یې خراب و، ګڼاګڼ به دا و جهنم ته ځي. فضیل اعمال کی حدیث تے مشکات شریف دے دوڑو جہانو سردار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پتہ وکڑا چی غریب چاہتا ہوئی اگئی تو فرمائے یا رسول اللہ وہ غریب آگئی تو آئی چی درہم او دینار نڈری. حضور علیہ السلام فرمائے چی نا درہم و دینار والا خو بچانا قرضہ واخلی یا با دیاڑی مزدوری ہوئی کی پیدا بھئی کہ غریب دیتا نہ ہوئی. ویچی غریب چاہتا ہوئی، ویچی غریب دیتا ہوئی چی قیامت پورس دا اللہ دربار کی راشی عمل نامہ گناہ شمون ٹک ٹاک، روزہ ٹک ٹاک، زکاة ٹک ٹاک، تحج ٹک ٹاک، تسبیح نفلونا ارض ٹک ٹاک. قریب ریبی اللہ تعالیٰ جنت پروانہ ہو رہی چاروں طرف نبا خلق را منڈکی چوارا جنت ٹکٹ ورنکی اخذ مالی حاضا تیزی بڑی خوبنجا جائے زمانہ مال وارے ہو ما وسنو جو ناقصتے میں وائی یا ربا مادی ورکتے انتظار کا زمان مال احساس ورکا بل براشی صفق دمی حاضا واربا زمان وری وشکنے وینیو کی ہر خروب را تو آچاو ما وسنو ما تاتب ریخے ہو. اللہ بہتو فرمائی چپ بریک دادم اعمال براخری مڑی والا تبی ورکی چی باس ویچی آو جی بل براشی تان اعمال والا ہے دا اعمال براخری دا تبی ورکی نور حق داران بویلاڑوی حق بواڑی و دا سرب اعمال ختم سی.
الله به د هغوی ګناهونه راواخلي دته به یې په سر ورکړي بجای جنت به جهنم ته اوس تاسو وایئ دې سړي اعمال نه وکړي پردې کتې کې ولې لاړل دیو جن مون سره د دنیا او د آخرت د خوشحالۍ وعده دی دین سره د اطمینان والا زندګۍ وعده دی زمونځ کوم بې اطمینانه یم ذکر کوم بې اطمینانه یم وجه او حضرت ثاني رحمت الله علیه سمجھاو د پاره یو مثال ښیي چې یو ډرم دی هغه ته د ټوبیل اوبه را روان ټوبیل خو دومره اوبه ولي دومره د ټوبیل اوبه ور روانې په لاندې ټوټه یې کولاو دی هره اوبه بهیږي تاسو څه خیال دی څوک یې ټوکې به ډک شي دا نه ډکېږي لاندې کولاو دی او یو ډرم دی هغه ته د چوړچوړ اوبه ور روان دي لږې لږې په لاندې ټوټه بنده دی یو نه یو وخت به راشي دا ډرم به ډک شي یو سړی مونځونه نفلونه حجونه صدقې خیراتونه هغې سره دای بای غیبتونه حسد بغض وجنګول چغلي دا اعمال کوي د دغه بېله ډرم مثال دی اگر چې دی ډېر زیات اعمال کوي خو ټوټه یې کلاو دی په ده به نورانیت نه جمع کېږي ده ته به زړه ته اطمینان نه کوزېږي او دا بل سړی فرض مونځ ټوټه ټوټه نفلونه فرض زکات ټوټه ټوټه نفلونه او فرض روژه ټوټه ټوټه روژې خو خولۍ سره ډېر لګام ساتي دماغو خیال ساتي د زړه خیال ساتي د پښو د لاسونو خیال ساتي دا د دې ډرم مثال دی یو نه یو ورځ به دا ډرم ډک شي د ده به مخ باندې نورانیت راوځي د په لاسونو به انوارات راوځي ده ته به الله د اطمینان زندګي ورکړي تو دویم نمبر قرآن امت تا اخلاق خی او دریم نمبر آخری خبره قرآن انسانو تا اعمال صالحه خی څه خی دا تا شاک کار کوم هر سړی دا چاهت چې خدایا زه په غریبم ګران وای په ماشوم هم ګران وای په زنانه هم ګران وای په افسرانو هم ګران وای زه هر دلعزیز شخصیت اوس دا به څرنګه کېږي ته به وایې چې بنګله پیدا کړم پیسې پیدا کړم نو بنگلې وی پیسې وی ګاډي کې رواني خلک ورته چې خان جی بخیر دا څوک دی یو خر دی او بنگلې په آرام جوړ دی هر کې دا روان یو عربي کتاب لیکلی په تکبر هغه چې متکبر داسې مثال دی لکه سړی چې په غره روان دی نو چې په غره روان دی هغه ته ځان ډېر غټ ښکاري خو د لاندې ورته وړه ښکاري او د لاندې خلکو ته هغه وړوکی ښکاري نو متکبر خپل چلون کې ځان ورته ډېر غټ ښکاري خو تمام خلک ورنه نفرت کوي اوس یو سړی دی پیل کې د هغه نومونه دي ډاکو غلا ګڼکپا سپکه کچا 420 دا نومونه دي یا تبلیغ والا سره لاړو یا چیرې پیسې ور باندې لاس واچاو یا مدرسې ته لاړو یا ښکلې زندګي تېره کړه 4 مهینو بعد راغلو هغه سهار مونځ کې بیا فقیر ناست وي تسبیح اړوي اشراق وکړي اشراق نه بعد کور ته لاړ شي ما ته ماسپښین وختي جومات ته راشي جومات کلا کې نفلونه تحیت الوضو تحیت المسجد اطمینان سره ناست ماښام اوابین کوي یوه هفته دې اعمالو سره تېره کړي ټول کلیوال داسې چل تمام کلی کی تجسس پیدا شي یک آیت هغه 4 مہینے پہلا الفاظوں میں ٹھیک یا تصوی امیر صاحب صوفی صاحب شیخہ بزرگا ولی لکه چې اعمالو سره انسان الله ته مقبول شي بیا الله جبرئیل امین ته اعلان وکړي چې راشه ما پلاني سره مینه ده کائنات کې اعلان وکړي چې هغوی ورسره مینه وکړي حدیث کې راځي فوضع له القبول فی الارض هر چا زړه ته الهام شي هر انسان باندې ګران شي خلک ورشي امیر صاحب په جبه کې ورته کېږي نن مې مقدمه ده دعا کوه چې الله مو پاس او بل ورته راشي چېرې امیر صاحب نن خو به خامخا ناشته ما سره کوي انا کنه ته کېږه زه جومات ته راوړم رزق غایبانه عزت غایبانه هر چا زړه کې تا ته ځای میلاو شو دا مقام سوای زړه اعمالو نه په بل شي او اعمال انسان ته قرآن خائی اخلاق انسان ته قرآن خائی ایمان انسان ته قرآن خائی آخری خبره بالکل شان کوم مسلمانانو ورونو دا صحابه کرام یو داسې وخت چې لوږې نه وو په صفونو کې دراز پرېوت دا ابو هرره واقعه تاسو به زمان کې کتلې خلکو ورته څټ او تلیسو ډول چې وګی مدینې منورې کې شیخ الحدیثو 800 شاګردان ورته ناست وو د خندا په کپړه یې پاکه کړه او په بړچ یې وژړل چاوته چې شیخ سے ولی په ژړا شوې چې یوه زمانه وه د لوږې نه خلکو ما ته څټ سلاو نن دومره وسعت الله راوستو چې ما فوج د خندا مې
زپوزا په خطا مې پاکم او مسلمانانو 36 اسلامي ریاستونه دا تمام کې تمام نه پلاسپرو ګټلي نه انجینرانو ګټلي نه ډاکټرانو ګټلي دا تمام کې تمام صحابه کرامو ګټلي صحابه کرام د دغ قرآن ماهرینو د دغ قرآن قاریانو د دغ قرآن حافظانو هغه پرېوتلې زندګي په یو عالمي عروج پیلش ملاو شوه په ټول بر بحر باندې تسلط راوړي که نن مسلمان د مسلمانانو مشران پر سر اقتدار باندې پراجمن خلق دا غواړي چې موجوده مهنګایي دې ختم شي موجوده بدامني دې ختم شي مسلمانانو کې بااجاري زندگی ملاو شي د عالمي کفر وړاندې دې موږ ذلیل نه یو تمام کې تمام دې حافظ قاری ملا مسجد اور مدرسې نه معافي وغواړي قرآن اهل قرآن ته دې معاشره کې اهمیت ورکړي ته ګوره چې دا عزت رفته بیا راواپس کېږي که نه راواپس کېږي وآخر دعوانا الحمد لله